رب العزال خالق کائنات د بندگانو د پاره مقصود او مطلوب دا آخرت ګرځولای او څومره قرآن کریم کې او احادیث مبارکو کې د مسلمان منزل مقصود بیان شوی دی هغه آخرت له ترجیح ورکول دی په دنیا باندې دا غي بنیادی وجه دا ده چې دنیا چونکه فانی ده انسان د پاره بقا چې دا په آخرت کې ده او دنیا کې انسان به حیثیت یو مسافر دی او مسافر کلم ټول مرد پاره چې چرته سفر لاړ شي الته ډیرا نه چيو نه الته ټول مرد پاره باقی پاتې کیږي خو څوک چې چرته په سفر باندې تللی دی لس دولس ورځو میاشتې لا 2 میاشتو لا کال 2 کالو لا نو هغه سوچ دای چې دلته زما ټول عمر نه تیریږي نو خپل د ضرورت او زندګۍ مطابق په سفر کې خپل ځان ته سہولیات جوړي وجه دای چې انسان مسافر وي دارنګه په دنیا کې حضور مبارک فرمایي چې دنیا کې انسانم په مثال د مسافر دی دلته ټول عمر څوک ډیرا نشي اچولای داسې په عزتونو په کرامتونو په معجزاتو او په کمالاتو باندې زورور خلق راغلي دي او دی دنیا نه تللی دي او داسې زورور خلق په مال او په جان او په اولاد او په لخر او په مختلفو دنیاوی اسباب باندې زورور خلق راغلي دي هغه د دنیا نه تللی دي واضح دادا چې دلته څوک پاتې کیږي نه نو دی وجنا رب ذوالجلال قرآن کریم کې د انسان د پاره مطلوب د آخرت ګرځولې دی او دنیا چې دا د ضرورت لپاره یو سبب دی بس ضرورت لپاره چې څومره ضرورت ته هغه مطابق استعمال پکار دی خو مونږه په دې عقیده او نظریه باندې ایمانم دی خو هغه باوجودم اول زو بیا بل او بیا بل دغه دنیا لم دومره زیاده ترجیح ورکړی دا او دنیا هم دومره زیاته زړه ته رانږدې کړی دا چې د دنیا په دغه شغل او په حب او محبت او مودت او په دغه قربت کې موږ نه آخرت هیر شوی دی او لږ رانه نه دی هیر دومره ډیر رانه هیر دی چې کله ناکله زمونږ نه بلا اختیاره د الله تبارک وتعالی نه فرمانه کیږي او په دې سوچ او فکر باندې مونږ دې دومره سوچ او فکر راسخ شوی دی چې بعضې ګناهونه هډو ګناهونه راته ښکاري نه چې انسان یو ګناه وکړي یو سیګنل زړه کې میلاو شي یو اشاره زړه کې میلاو شي چې تا ښه کار ونه کو ډیر کړه ته داسې وشي چې دا ګناهونو کې دومره مونږ مخکې لاړ شو او د دنیا په محبت کې دومره مخکې لاړ شو چې بعضې ګناهونه مونږ له زړه کې سیګنل هم نه راکوي او دا په حقیقت کې د دنیا سره هغه بېله او سمینه محبت دی چې مونږ دغې دنیا له ترجیح ورکړې ده او دغې دنیا په دغې رنګینۍ کې انسان بیا د مرګ خولې ته ورسیږي او د غفلت په دغه خوب باندې انسان بیا وروستو په قبر کې او په آخرت کې ډېر زیات پښیمانه وي غرض مده حاضرینو چې انسان کله کله بذات خود زه او هر یو انسان چې کله سوچ وکړي چې مونږ چې کوم منزل دی او اخري مطلوب دی هغې دپاره مونږ څومره تیاري ده انسان حقیقت ته چې سترګو کې اوښکې راشي او بدن باندې کله کله ویښته ودرېږي چې ما د آخرت دپاره څومره تیاري ده
ما خپل سټوډنټانو ته درس ورکولو نو دا بعضې سټوډنټانو چوټي وکړه نو ما ورته وی چې دا چوټي ولې وکړه نو جی د امتحان تیاری کوي هغې سټوډنټانو کې یو سټوډنټ راغی او هغه سلګ هفتې بعد راغلو یوه نیمه میاشت بعد راغلو جی بله ورځ ما اگزام شروع کېږي نو ژړلې ما چې ولې ژاړې جی دومره تیاری ما نه ده کړې چې څومره تیاری میډیکل ته پکار ده دومره تیاری ما نه ده کړې او چې څومره نو ما ورته عرض وکړو چې ته خو دا یوه نیمه دوه درې میاشتې بالکل کمرې نه نه راوتې دومره ډېره تیاری چې بیا ما اعتبار نشته چې زه به پاس کېږم او که نه نو ما زړه کې یو سیګنل راغلو او خپل سوچ او فکر کې چې انسان دنیا امتحان د پاره دومره ژوره تیاری وکړي بیا هم انسان مطمئن نه چې زه به پاس شم او که نه نو بیا چې کوم د آخرت امتحان دی د هغې دپاره څومره تیاری مونږ کړې ده مونږ د آخرت دپاره په دغه امتحان کې پاس کېدو دپاره د خپل ګریوان کې څومره کتلی دي چې رب کریمه زه چې کله تا سره ملاویږم د ستا د ملاقات دپاره ما څومره تیاری کړې ده په دې بنیاد باندې علما فرمایي چې د آخرت تیاری انسان نه ولې پاتې کېږي چې آخرت تیاری د انسان د دنیا سره ډېر زیات محبت توجه نه د آخرت تیاری پاتې کېږي حضور مبارک لا یو صحابی رسول رالو عرض کې یا رسول الله مالی لا احب الموت یا رسول الله اے دا الله رسوله ما بنده څه شی شوی دی چې زه مرګ ته نه خوشحالېږم او حضور مبارک په یو بل حدیث کوټ کوم د ضمن کې حضور مبارک فرمایي چې رب ذوالجلال فرمایي چې که څوک ما سره ملاقات خوښوي الله فرمایي زم خوښوم چې د بنده سره ملاقات وکم او که څوک ما ملاقات د چا بدی شي رب ذوالجلال فرمایي د سره د ما ملاقات هم بدی شي او دا مرګ راتلل د رب سره ملاقات ته گویا د رب ملاقات سره محبت رب فرمایي بیا زه د سره محبت کوم چې دغه بنده سره به زه کله ملاویږم حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله هغو پاک صحابه و هغوی ته خو پته دی چې دا مرګ سره محبت د دې دپاره پکار دی چې دا سترګې پټېدل دي او خپل خالق او مالک سره ملاوېدل دي نو رب محبوب ته عرض کوي یا رسول الله مالی لا احب الموت یا رسول الله دا ما باندې څه شی شوی دی چې زه مرګ نه یریږم او دا مرګ سره مې مینه نشته حضور مبارک ورته ارشاد فرمایي چې الک مال در سره شته مال دولت لرې قال نعم یا رسول الله او مال خو را سره شته حضور مبارک ارشاد فرمایي چې د کم انسان سره مال وي د کم انسان سره چې مال وي دا انسان د مال سره وي کم انسان سره چې مال وي دا انسان بیا د مال سره وي او چا سره چې مال وي نو مال پاتې کېږي دا انسان یې چې دا مال سره زم پاتې شم او حضور فرمایي چې چا سره مال وي او دا یې ځان نه مخکې ولېږلو نو دا انسان وایي چې دا ما مال الله په نوم باندې مخکې ولېږلو نو چونکې انسان د مال سره وي نو بیا د مال سره د ملاوېدو دپاره بیا کوشش کوي محنت کوي نو که مال د مخکې ولېږلو نو هغه مال خو پس د مرګه ملاویږي نو ته به د مرګ سره محبت شروع کې او که چېرې مال باقی پاتې دی نو انسان هم باقی پاتې کېږي نو لہذا حضور ورته فرمایي چې بنیادی وجه دا ده چې انسان مرګ نه خوښوي انسان فنا نه خوښوي انسان د دنیا نه تلل نه خوښوي هغې وجه څه ده مرګ د بل چا وشي خپې د ماو ته لړزېږي ولې دومره مرګ سره نفرت دی حالان کې دا مرګ خو د ایماندار دپاره تحفه ده دا مرګ خو د رب ذوالجلال د ملاقات یوه دروازه ده چې د مرګ دروازه کولاو شي رب سره ملاویږي هغې باوجوده موږ نه دی خوښه وجه څه د حضور فرمایي انسان د مال سره مینه ساتي
او دا مال چې چرته وي انسان غواړي چې زه د مال سره شم نو که مخکې ولېږې مخکې به ورځې بیا به د مرګ سره مینه پیدا شي او که نه په دنیا کې باقي پاتې وي بینک بیلنس وي پیسې راشي فلانکي ځای کې ځمکه واخله پیسې راغلې فلانکي ځای کې دا وکړه که چېرې دا څومره مال سره محبت راشي یاد ساتئ د رب ملاقات سره نفرت راځي او دا نه چې د مال سره محبت دا به عوامو دپاره دا حکم وي عالمان کچرې او یا کچرې پیران صاحبان د مال سره محبت کوي نو د هغوی مسله جدا ده نه نه د الله د رسول فرمان چې دی دا د هر چا دپاره یو دی ځکه حضور مبارک ارشاد فرمایي مسند احمد حدیث مبارک دی امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی د کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سراغی مبارک ارشاد فرمائی چې حضور مبارک ارشاد فرمائی دا حدیث ما حقیقت تے چې کلم د نظر نه تیر شوی دی نو انسان اندرونی دنیا کې سنا سے تبدیلی راولی حضور مبارک ارشاد فرمائی ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم فافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضور مبارک ارشاد فرمائی دغه حدیث مبارک په خپل الفاظو کې بلګ پس منظر د پوهې د پاره وړاندې کم دلته ګډې او چیلې دي بل حدیث مبارک کې چور سره یو ځای کړو د حدیث مبارک حسن منورم ښکارې شي د پوهې د پاره حضور مبارک فرمایي چې یو ځای کې چیلې دي ګډې دي او دغه ګډو د چیلو چې کم شپونکی دی دا نشته چرته تلی دی غایب دی او یو دوه وږي لیوان دغه رمې د ګډو چیلو له راپرېږدي حضور مبارک فرمایي چې دا وږي او تږي لیوان چې دغه ګډو د چیلو د دغه رمې مالک او چې کم کس دی هغه هم غایب دی شپونکی دا به څومره نقصان کوي په دغه ګډو چیلو کې څوک به د مرۍ نه نیسي څوک به د خپې نه نیسي او دا سرپب هم نه کوي لیوان چې د چا سترګه لاړه او د چا د غوږ مه راونیو د څوک به د مرۍ نه راونیول نو به دغه وږي لیوان چې دا په دغې رمه باندې حمله وکړي نو څه به مړه شي ځناور څه به زخمیان شي څه په منډه باندې وتښتېږي او حالات ماحول ټول به د وینو نه ډک شي حضور مبارک فرمایي چې دارنګ یو دوه لیوان دي نور چې دا انسان سره ملګري دي او هغه یو لیوا حضور فرمایي د دنیا محبت ته او دویم نمبر لیوا منصب و جاه و جلال تا یو کرسی یو عہدے تا ځان رسول دی حضور فرمایي دا دوه لیوان چې دي د مال د دنیا سره چې کم محبت ته هغه محبت علما فرمایي چې داسې دنیا سره محبت چې د ستا د دنیا محبت په دین باندې غالب شي دا محبت نقصانی دی حضور فرمایي دا د لیوه مثال دی او هغه منصب ته رسېدل چې څوک MNA غواړي څوک MPA غواړي څوک وزارت غواړي چا د کمه نشه ده او پته نه چې چا د کمې عهدې او د کم عزت او د شرافت نشه ده حضور فرمایي دا دوه لیوان دا لکه څنګه په دغې رمه باندې وږي لیوان حمله وکړي نقصان کوي حضور فرمایي چې دا دوه لیوان په دین کې د دغې لیوان نه زیات نقصان کوي د انسان دین داسې تباہ و برباد کی داسې نقصان پکې وکړي د دنیا بې ځایه محبت او د جاه او د جلال او د منصبونو ته د ځان سره رسېدو دپاره هغه بې ځایه محبت دا دین داسې تباہ کوي داسې بربادوي لکه دوه لیوان په یو رمه باندې ورپرېږدي علما فرمایي چې دا دنیا سره محبت دا خو یو طبعي څیز دی
یعنی دا خو الله پاک د انسان په طبیعت کې خو دی نو دا ولې بیا ناروا شو علما لیکي چې د دنیا او د جاه او د جلال سره محبت په دوه قسمه باندې دی او زه به هغې ټولو علما هغه تفصیل په خپلو الفاظو کې زه دا ووایم چې د دنیا او د جاه او د جلال سره د دغې چې د لیوانو مثال لري دا هله دی چې کله د ستا دنیا په دین باندې غالب شي او کچرې ته د دنیا سره د دنیا مطابق د ژوند د گزاران مطابق محبت ساتي او خامخا به ساتي انسان په زړه کې رب ذوالجلال دا محبت یې خو دی او که نه وی خو دی بیا دنیا امتحان نه و علما لیکي چې کچرې د ستا دین په دنیا باندې غالب شي نو دا دنیا تا ته بیا نقصان نشي رسولی او کچرې دغه دنیا په دین باندې غالب شوه او تاسو به وایئ چې دا غلبه یې څنګه ده د دنیا غلبه او د دین غلبه څنګه ده چې په کم ځای کې د ستاله د حلالو او د حرامو معامله راله او په دې ځای کې تا 1500 روپو ګټې ته ونه کتل او تا دې ته وکتل چې په دې باندې اسلام الله او رسول خفه کېږي ما دپاره حلال نه دي نو په دې وخت کې تا ګټه وکړه 10 په ځای باندې د 8 روپۍ ګټه وکړه او دا 2 د ځکه ګټه ونه کړه چې تا دین ته وکتل په دې وخت کې د ستا دین غالب دی په دنیا باندې داسې دنیا بیا نقصانی نه ده خو کچرې دا وي چې کچرې چرته ځې د ستا کار او روزګار دپاره په ټایم باندې رسېدل وي او اذان درته وشي مونځ ته په ټایم نشي راتلی مونځ ته په ټایم باندې نه ودرېږي دا د الله د احکاماتو له هغه شان دی ټایم نه ورکوي لکه څنګه ټایم خپلې دنیا له ورکوي دې نه دا پته لګي دا دنیا په ستا په دین باندې غالبه ده او په دې وخت کې حضور مبارک فرمایي داسې دنیا چې د ستا په دین باندې غالبه ده دا دنیا چې ده دا د شرمخ مثال لري دا د لیوه مثال لري لیوه ګډې او چیلې تباه او برباد کی دارنګ دنیا د انسان ایمان تباه او بربادي او کچره د انسان دنیا د دین د پنج لاندې وي د اسلام د پنج لاندې وي نو دا د هغه د تختیدلی او د هغه زبردست زناور د چې ستا هغه باندې ناز دی او د هغه رکابونه او د هغه چې کومې رسې د خولې دي هغه د ستا واګې دي هغه د ستا په لاس کې دي دغه دنیا بیا خوښ نشي والی که چېرې مونږ د عثمان غني رضی الله تعالی عنه دنیا ته وګورو نو د عثمان غني دین په دنیا باندې غالب و او که چېرې د قارون او د حامان دنیا ته وګورو نو د دې دنیا په دین باندې غالب وه عثمان غني پر رضی الله تعالی عنه باندې یادېږي او شداد قارون و نمرود په لعنت الله علیه باندې یادېږي هغې وجه څه وه هغې وجه عمده وه چې د هغوی دنیا هغه لیوه و چې دین یې وله تباه او برباد کړو او د عثمان غني رضی الله تعالی عنه دنیا حد درجه دنیا وه خو لیکن د هغه دنیا په دین باندې غالبه نه مغلوب او حضور فرمایي عثمان غني په دنیا کې مانا په جنت په بیع او په پیسو باندې اغستی دی څوک آخرت په پیسو باندې اخلي او هغه سودا کله د جنت په صورت کې وي او کله د جهنم په صورت کې وي کله سودا مونږ د پیسو کو الله کریم مونږ له جنت را نصیب کی او کله زمونږ د دنیا سودا غلطه وشي الله پاک د مونږ استاسو ترې نه وساتي او ځکه علما فرمایي چې دا دین بګړاو څنګه راولي موسی علیہ السلام مبارک تفصیل طرف ته بنظم موسی علیہ السلام مبارک په زمانہ کې بلعم بن باعورا دا یو ډیر یو صاحب گفت کاسو او دا ډیر زیات مستجاب الدعوات او علما لیکي چې د سره اسم اعظم او د بچ څنګه لاس اوچت کو لاس اوچتول بو د بلعم بن باعورا دعا به قبلېدلو دومره زیات مستجاب الدعوات او سچ دعا به وکړه هغه مونږه پښتنه ورته ټک پټک باندې وای پټک پټک باندې به قبلېدا نو بلعم بن باعورا ته سے سازش او د منصوبې په تحت باندې څه کسان رالل او ورته ویل چې ته خو په خپل ځای باندې د عہدې او د عزت خاوند دی
خو موسی علیہ السلام مبارک دستانه ډیر د عہدې او د مرتبه او د نبوت خاوند دی دستا روب او دستا دبدبا دستا ویلیو دستا پوزیشن دستا سټیټس دا بهاله اوچتیږي چې د مخې نه موسی علیہ السلام لرې کې بدعاو کتا دعا او بدعا خو قبلیږي هغه ورته ویل چې فإنه نبی الله زکلم بدعا نشم کولی موسی علیہ السلام دا د الله نبی دی ډېرې خبرې مخې له راغلې خو بلعم بن بعورا بدعا ونه کړه خو چې کله بیا وروستو شپې ورځې تېرې شوې دا کم چا سازش و د چا منصوبه وه دوی خپل منځ کې میټینګ وکړو چې بلعم بن بعورا په یو څیز باندې هم نه تېروځي راځئ لږ د مال او د دولت او د پیسو ډیمانډ به ورته وکړو چې کله بلعم بن بعورا له خلک رالل ورته ویل چې ته په خوله باندې قیمت وایه مال او د دولت او منصب وایه جاه او جلال وایه مونږ هغې پوره کېدو د تیار یو بلعم بن بعورا چې کله د پیسو ډیمانډ وکتو بس ویل چې بس ټیک ده زه به ورته بددعا به ورته وکړم خو چې کله بلعم بن بعورا دعا وکړه چې خدایه ته هلاک کې او چې کله د موسی علیہ السلام نامه په خوله باندې راتله نو په دغه بددعا کې به بلعم بن بعورا د موسی علیہ السلام په ځای باندې خپله نامه اغسته خدای پاک به د هغه ژبه د موسی کلیم الله د نامې په ځای باندې په خپله نامه باندې واړوله او چې کله به بددعا کوله چې خدای ته تباه او برباد کې ته هلاک کې العیاذ بالله چې موسی کلیم الله نامه په خوله باندې راوسته نو خپله نامه په خوله باندې راغله او بلعم بن بعورا او هغه دعا خو قبلېده نو چې کله یې دعا ځان ته خیرا او ازار او بددعا یې وکړه رب ذوالجلال بلعم بن بعورا یا د ایمان او د ولایت او د کمال خاوندو یا خدای پاک د دغې دنیا نه بیمانه بوتلو علما لیکي چې دا هغه دنیا هغه لیوه دی چې د انسان دین تباه کوي د انسان دین تباه کوي او حقیقت دا دی چې کله خپل منځ کې مونږ به ګریوان کې لږ غور وکړو چې مونږ دنیا له څومره غلبه ورکړې ده څومره اهمیت ورکړی دی او لکه څنګه ما عرض وکړو چې دا هغه لیوه دی چې کله د ستا دنیا په دین باندې غالب شي 2-3 روپو ګټې او د حلال او د حرامو مقابله راشي ته حلال او حرام ته نه ګورې کله د 2-3 روپو د رشوت خبره راشي او 2-3 روپۍ درله راځي رشوت ته نه ګورې حلال او حرام ته نه ګورې کله سباله د خپلې خور چې هغه تا سره په یو سوزنی باندې تړلی شوې وه او مور درته په همغه یو زانګو کې راستره کړې وه هغې خور کله تا نه د خپل مال میراث د پلار او د مور مطالبه وکړه نو ته خور له مال میراث نه ورکوې په ځمکو په پلاټونو او دارنګې په جایدادونو باندې وروڼه ناست دي او خویندو له حق نه ورکوي دا هغه دنیا ده چې په دین باندې غالبه ده او دا دنیا د انسان دپاره د شلونکي او د هلاکونکي د شرمخو د لیوه مثال لري او اختتام کې به زه حدیث مبارک د مشکات شریف وړاندې کم چې مختلفو آیاتونو مبارکو په رڼا کې بلکې چند خاص آیاتونه دې په حق باندې نازل شوي دي او بیا به اختتام طرف ته دعا طرف ته راشو حاضرینو حضور مبارک لا یو کس رالو او عرض ورته کوي یا رسول الله ټول وایه صلی الله علیه وعلى آله وسلم یا رسول الله ما ته لږه دعا وکړه غریبی او تنگ دستی مزیاته ده دعا راته وکړه چې خدای پاک مال راکړي حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې لږ مال او پاغې باندې ډیر شکر دا ډیر بهتر دی د ډیر مال او دولت نه چې هغې باندې انسان شکر نه وباسي حضور مبارک وله اشاره ورکړه چې دا لږ مال باندې شکر وباسه چې دا ته کم ډیر غواړې هسې نه چې سبا له د شکریا ادا کېدو توفیق د نصیب نشي بس په دغه لږ مال باندې ډیر شکر دا ډیر افضل دی حضور مبارک ترس کی یا رسول الله ما زړه ارزو تمنا دادا قرآن کریم آیاتونو مبارکاو کې وضاحت کړی دی
چې یا رسول الله که مالم الله مال او دولت را کړو نو زه به داسې کوم او داسې به کوم. او دا د مونږ هم مزاج دی چې خدای پاکه مونږ پښتانه وایي چې چاله د مال ورکړی دی زړه نه یې ورکړی، خدای مال زړه را کړی، مال د نه را کړی. که ما سره د فلانکي باندې مال او دولت راغی نو زه هم داسې وم، خو حالان کې داسې بیا نه وي چې دا چا سره دی مال هغه هم داسې مخکې ویلي وو چې که مال راشي نو زه بیا داسې کوم. نو بیا چې کله مال راشي دا زړه انسان واپس د انسان خرابېږي. دنیا دا رنګیني ده، الله کریم د مونږ د دنیا د فتنې نه وساتي. غرض دا حضور مبارک ورته دعا فرمایله. حضور مبارک خو رحمت للعالمینو دعا ورته فرمایله چې یا رب العالمین دا کم کس چې راغلی او دنیا غواړي خدای چې غواړي بس وله ورېکه. حضور مبارک چې کله دعا فرمایله دعا قبول شوه او لږې ګډې او چیلې واغستې او بیا یې لږې نورې واغستې. حدیث مبارک کې راځي چې دغه کس ته صحابه کرامو به ویل چې حمامة المسجد دا د جومات کوتره ده. اصحابه کرامو کې دا کس په حمامة المسجد باندې مشهورو چې دا د جومات کوتره ده، جومات نه خوځېږي نه. بعضې کوترې په جومات لکه مسجد نبوي شریف کې چې کومې کوترې بل ځای نه ځي نو دا به په 24 غنټې کې اکثر 3 حصې په جومات کې ناستو. او صحابه کرام مشهوره دا کړه چې دا د جومات کوتره ده. خو چې کله مال ول راغی ابتدا کې بس جومات کې خو کمای راغی تګ را تګ کې خو جمع 15 وخت وه. بیا چې لږ مال نور زیات شو جمع 15 وخت وه، نور په جومات کې کمای راغی. بیا جومات کې لږ جمعو کې کمای راغی چې کله په مدینه منورې په دغه کوڅو په گلیانو کې او په دغه میدانونو کې الله کریم دې مونږ نصیب کی دیدارونه ته کمای رالو او د ګډې او چیلې زیاتې شوې. لاړو ځنګل طرف ته چا کم 15 وخت مونځ هم ته پاتې شو. بیا په ځنګل کې مونځ کو او ځنګل کې د خپلو د ګډو د چیلو یو قسمه راعي جوړ شو، حافظ جوړ شو. چې کله داسې وخت راغله چې حضور مبارک ولا ځواب ورولېږلو چې کال پوره شو زکات یې راکا. صحابه کرامو ته عرض کوي چې زه به لږ سوچ پې وکړم. حضور مبارک په دویم ځل باندې ځواب ورولېږلو چې زکات یې راکا. بیا ورته وی چې دا خو ما تاسې ټیکس غوندې ښکاري نو دوی د ماو زکات به تاسو له درکوم، لږ سوچ به وکړم. حضور فرمایل چې افسوس دی د هغه په مال باندې. حضور مبارک چې کله دا فرمایل هغه کس لاړو د مال په دغه محبت کې د الله او د الله د رسول نه دومره لرې پاتې شو چې د هغه په زړه کې یو قسمه نفاق دننه شو او د زکات ورکولو نه انکار وکړو. غرض مده حاضرینو ځکه حضور مبارک ارشاد فرمایي چې دا د دنیا هغه محبت چې دستا دنیا په دین باندې غالب شي دغه دنیا دا د لیوه مثال دی. حضور فرمایي چې دغه دنیا د انسان په دین کې بیا ډېر زیات خرابي کوي، نقصان کوي. که چېرې موږ خپل ماحول ته وګورو، دغه خپلو ورځو شپو ته وګورو، حقیقت موږ داسې دی چې که چېرته تګ راتګ شي نو موږ په ټایم باندې ځو او که د دین مسلې مسایل شي نو بیا تاسو د هغې اندازه په اسانه باندې لګولی شئ. او زه به نور تفصیل طرف ته نظم په دې جمله به ختم کم چې کله زه جمعې تقریر شروع کوم په 1 بجه باندې نو ما د څومره کسان مخې ته ناست وي. خو که چېرې داسې څه بله موقع وي چې هغه موقع تاسو ښه پېژنئ چې په هغې موقعو کې نفس خوشحالېږي، شیطان خوشحالېږي د ما او تا هلته چې په 8 بجې باندې پارټي شروع کېږي مونږ 6 بجې باندې اول نه ورته مخکې سیټونه ورته اول نه بوک کړي وي. دا هغه دنیا ده چې په دین باندې غالبه ده او دغه دنیا متعلق حضور مبارک ارشاد فرمایي دا د وږي لیوه په شان دی د انسان دین تباہ کوي. الله کریم د مونږه ایمانونه سلامت کی، الله کریم د مونږ دینونه سلامت کی، الله کریم د مونږ دین په دنیا باندې غالب کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. رب کریم مونږ بخنه نصیب کی، رب کریم
دنیا تا خواږه او ښایسته پیدا کړې ده د دغې رنګینۍ کې انسان تیر وځي رب کریمه د ستا د در نه مه جدا کوې رب کریمه مونږه مه ګمراه کوې رب کریمه د ستا او ستا د حبیب د اطاعت نه مونږه مه لرې کوې رب کریمه دنیا دومره مونږ له راکې چې څومره به ته راضي کېږي خدای دنیا زمونږ د ګمراهۍ سبب مه ګرځولی کې دنیا او مال او دولت د ستا د رضا سبب وګرځولی کې رب کریمه چې کومه دنیا د خوړونکي لیوه په مثال ده د داسې دنیا نه مونږ وساتې رب کریمه مونږ دین په دنیا باندې غالب کې زمونږ دنیا په دین باندې مه غالبه کوي رب کریمه څومره مسلمانانو د حاجتونو دعاګانې غوښتي خدای پاکه د ټولو حاجتونه پوره فرمای زمونږ قاري سے محترمم بیمار دی اپریشن کړي خدای پاک دیلم صحت کامله عاجله اور نصیب فرمای زمونږ د زرغونی جماعت په متولیانو کې 13 ورځ باندې یو حاجي سے وفات شو هغې ته هم دعا وکړئ سره د ټولو مسلمانانو حقدارانو والدینو مشایخو چې سره زمونږ د والدینو مشایخو یې بخښنه نصیب فرمای ستاسو په خپلو خپلوانو کې څوک وفات شوي خدای د ټولو بخښنه نصیب فرمای رب کریمه د څو ورځې ژوند دی د ستا او د ستا د حبیب په اطاعت کې راباندې تیر کړی کې د ستا د قهر نه د ستا د غضب نه د ستا د نافرمانۍ نه مونږ په امن و امان کې وساتې اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا استغفر الله يا ربي استغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى